په مخ د ځمکه باندې ډېر خلک داسې شته دی چې هغه د غم زندگی په دنیا کې تیری. حضرت یعقوب علیه السلام چې کله حضرت یوسف علیه السلام داورونو کوی ته ورغزار کا او ډېر عمر دا ورکو پته نه لګېده. یعقوب علیه السلام انتهایی دا خپو، انتهایی د غم نه ډکه زندگی به تیروله. لیکن یوه دعا داسې ده چې الله رب العزت ته به دا دعا بار بار کوله. خپل بنده ته یعقوب علیه السلام چاته پسې نه ورغلی چې هغه ته فریاد کړی وی، هغه ته جړلی وی. واحد یو ذات یو الله رب العزت ته به سوال کاوه. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي انما اشکو بثی و حزنی الی الله. او دا د غم دعا هم ده چې کله په تا باندې غم راشي نو دقه دعا بار بار وایه چې انما اشکو بثی و حزنی الی الله. یعقوب علیه السلام فرمایل وایي زه د خپل پریشانی د خپل غم اشکو الی الله، د دې شکایت صرف الله رب العزت ته کوم. دا دعا به بار بار ویله. الله رب العزت را غم دا ختم کا، هغه غمونه الله رب العزت په خوشحالۍ باندې بدل کا. نو دې وجې نه دا دعا چې څوک وایي چې انما اشکو بثی و حزنی الی الله، نو که دا ډېر پریشانه می الله رب العزت پر دغه پریشانی په غم باندې بدل کی، الله رب العزت پر دغه غم په خوشحالۍ باندې بدل کی. ځکه دا قرآن مجید آیات ته یعقوب علیه السلام هغه پریشانی هغه غم الله رب العزت دا په خوشحالۍ باندې بدل کا. ولې؟ ځکه یعقوب علیه السلام به بار بار فرمایل چې انما اشکو بثی و حزنی الی الله، زه د خپلې پریشانی د خپل غم شکایت صرف الله رب العزت ته کوم. دې د وجې نه چې کله الله رب العزت ته خپل سر خطه کړي، دغرنګې د الله رب العزت څخه خپل ربط جوړ کړي، د الله رب العزت سره تعلق جوړ کړي، نو که ته بیا بنده نه څه غواړې نو دغه بنده به بیا تا ته په خپو کې پروت دی چې ته ماله څه راکړه. بنده نه مخ واړوه، یوه سجده الله رب العزت ته ولګوه، یوه د اخلاص سجده الله رب العزت ته ولګوه. الله رب العزت په الله دومره څه درکړي، دومره چې دنیا و ما پهانه بهتري. او که بنده ترې سوال کاوه، بنده ترې سر خطه کړی و، نو نه به نه الله رب العزت صدر کی، الله به نه الله رب العزت خفه شي، بنده به هم دله صدر نه کی. دې د وجې نه یوه سجده په اخلاص باندې کول دا دنیا و ما پهانه بهتره ده، او الله دنیا و ما پهانه تعالی بهتر څه په یوه سجده باندې درکوي.